صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام فرمایي موضع صوت فی الجنه په جنت کې د یوې لختې برابر ځای د یوه چابک برابر ځای خیر من الدنیا وما فیها دنیا نه او د دنیا ټولو شیانو نه بهتر وي. معاذ بن جبل صاحب دا خبره کوي چې پیغمبر اسلام نه مې اورېدلی دی یقول فرمیل چې الجنة 100 درجه جنت 100 درجې دي کل درجه منها ما بین السماء والارض او هر درجه دومره ده لکه د اسمان ځمکې منځ کې فاصله یې څومره لویه فاصله ده. وان اعلاها الفردوس په جنتونو کې ټولو نه عالي درجې ولا جنت الفردوس دی. صحیح او چې کله سړی غواړي دعا د جنت نه جنت الفردوس دعا غواړي جنت فردوس خالی جنت الفردوس جنت الفردوس اردو کې باندې سیه نه د پکار چې جنت فردوس وي دا څنګه ټکه صحیح ده. و ان اوسط الفردوس او مانس کې چې کوم جنت د ټول هغه جنت الفردوس دي کنه. و ان العرش علی الفردوس او د عرش الهی د فردوس باندې ځنه خلک یې کنه چې د جنت فردوس خلک ولې ډیر غواړي ځکه چې ارس پی پاشه سو کنه نو دته به د خدای زیارت ډیر کیږي او د نورو جنتونو ورته د جمعې ورځې کیږي کېدای شي دولت سبعی مقام شي حدیثونه موږ نظر نه تیر شي کنه خود درجه ډیره بوچته منها تفجر انهار الجنه دي جنت الفردوس نه د جنت ول ټول نهرونه زیونه د جنت ته څومره سپلای سکیږي دا اندیز نه کیږي مصدر فاذا سالتم الله فسلوه الفردوس چې کله جنت خدای نه غواړي کنه نو به د جنت الفردوس سوال کوي چې خدای پاک د جنت الفردوس درکړي. اسامه بن زید صاحب روایت ته چې پیغمبر علیه السلام یې پرې کې خپلو ملګرو ته وویل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم لاصحابي الا مشمر للجنه چې جنت دپاره تیاری کوونکي نشته والې مشمر تشمیر نه راوتی دي کنه چې دې شي ته تیار شه منه پچی ولا پورته که ستین ولا پورته که استعداد للامر څوک د دې مطالب نشته والې مستعد ولا نشته ها چې دې ته شوق وکړي او تنافس ولا وکړي فإن الجنة لا خطر لها فإن الجنة لا خطر لها ځکه چې جنت دپاره هېڅ نظیر نشته او جنت دپاره هېڅ داسې شی نشته که نه څه د هغه څه وګرځي ګروي وګرځي جنت دپاره څوک ګروي کیدولی شي چې دا واله بیا ماته بدلې کې راکړه ګڼه واله کیدولی شي هېڅ خطر ولا نشته. هي ورب الکعبه نور یتلألأ قسم یې خوړو چې جنت خو یې نور دی رڼاګانې به پړکېږي به پړاکا به پکې هر ځای کې جګمګاهټ به وي وریحانه تهتز او جنت شه دی ریحانه به هلته کې به نشاط وي د سړي طبیعت به بلکل برابر وي هر ټیم کې د سړي مزاج کې به سرور وي چې د سړي طبیعت به سره بلکل برابر ټینګي وقصر مشید او ډینګ ډینګ او مضبوط بلډینګونه وي پکې غټې غټې بنګلې بالخانې ټاپوان وي ونهر مطرد اطراد تړونې تیل شي جریکانې په معنې دخه نهرونه پکې جاري وي نهرونه هر ټیم نو وفاکهة کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه صحیح ده ډېرې ډېرې مېوې پکې نضیجه پخې وي داسې نه که چا خراب وي وزوجة حسناء جمیله او ښایسته ښځې پکې حسنای دي ته وي جمیلې وي چې پکې صباحت او ملاحت دواړه پکې ورکې وي صحیح ده که نه یو خو رنګ وي که نه ډول دې سره سره جمال پکې ورکې چې سړی ځان ته کنچکۍ جذب وي پکې وحلل کثیره او ډېرې جامې پکې ښځې د جامو پسې مړې دي که نه هلته کې به دې جامې ډېرې فی مقام ابد فی مقام ابد همیشګالي ولا ځګه وي عازي کې په سړی رمشا دپاره اوسي فی حبرة ونظره صحیح ده حبره کپړو تیل شي که نه ونظره چشتر تازګي تیل شي فی نظرة نعیمه فی دور عالیه اوچت اوچت کورونه وي پکې سلیمه بهیه چې پکې څه د سینې دي ځکه خو سلیمه نه دي کورونه که منګرونه مهنګه کې پکې شته قسمه قسمه ګنده شیان نه نر شي نه برابر بهیه بلکل پاکابه کې شرنګای پکې قالو صحابه وایي چې نحن المشمرون لها یا رسول الله موږ وله تیار یو قال پیغمبر اسلام فرمایل قولوا ان شاء الله سره ثم ذكر الجهاد وخض عليه
به د جهاد ذکر پیغمبر اسلام کو ډېر ترغیب ول ورکو. معنا دا چې جهاد ولا لنډه لار ده که جنت ته تلل غواړي.